نن 15 سپتمبر دی او دا وخت مونږه په حیدر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال پیښور ښار کې موجود یو. پیغام مو د هغه چا په نوم باندې دی څوک چې ډېر وګرځېدل او اوس هم اولاد نشته دی، څوک ډېر تکړه تکړه ډاکټرز لاړل او اوس هم هغوی د اولاد غونته کې د عظیم نعمت نه محروم دي. دغه یو عاجزانه ریکویسټ مې ورته دا دی، تاسو ډېر تکړه ډاکټرز لاړلی، معلومات هم درته شوي دي او ډېرو ته معلومات لا نشته دی چې آخر دا ولې مونږه نه ښه کیږو، وخت را باندې تیریږي، ټایم را باندې تیریږي او اولاد مو تر ننه پورې ونه شولو. بس ته ډېر وکړېدلی، ډېر وګرځېدلی، ډېر علاجونه مو وکړل، مزه ونه کړله. مهرباني دا وکړئ تاسو خپل یو نوی ټیسټ نارینه او زنانه د خپل یو نوی الټراساونډ راواخلي، په خپله علاقه کې یو تکړه هومیوپیتیک ډاکټر وګورئ، د هغه نه د سره مشوره واخلئ، هغوی سره خپل کیس ډسکس کوئ. که نه ستاسو بیا هم هلته ټرسټ نه وي نو پیښور ښار کې حیدر مومند هسپتال یا د دې نه علاوه زموږ په ثوابۍ کې هسپتال دی حیدر مومند هسپتال، تاسو هغه ځای وزټ کوئ. انشاءالله الله رب الجلال به ستاسو مسله په یو څو میاشتو کې دننه دننه اوارئ. ولې چې میاشتې زه په دې وجه باندې یادوم چې تاسو کې ډېر داسې خلک شته چې د کلونو راسې هغوی چې په علاجونو باندې ګرځي، نو د ټولو نه پهله هغوی ته داسې میډیسن ورکول پکار دی چې د هغوی په وجود باندې دوایانې کار شروع کړي. تاسو زیاتره زنانه پکې داسې شته دی چې هغه ډېرې زیاتې کمزورې وي او د دوایانو د زیاتو دوایانو خوړلو په وجه باندې نن د هغوی وزن بې انتها زیات شوی دی. او نن که چېرته یو نوي ډاکټر له ورشي هغه ورته دا وایي وزن کم کا، په دې وجه باندې ستاسو بچي نه کېږي. دغه زنانه له پکار دا ده چې هغه ورته دا ووایي چې زما دا وزن خو د دغه دوایانو په وجه زیات شوی دی. او دا هم ضروري نه ده چې مطلب یو زنانه وزن زیات دی او بچي نه کېږي. زه اکثر زنانو ته وایم تاسو لږ په خپله معاشره کې لږ نظر واچوئ، ستاسو نه غټې غټې ښځې دي، الحمدلله دنیا بچي شوي دي. نو زه ټولو ته دا ویل غواړم هغه څوک چې هغوی ته یو ډاکټر یوه بهانه رانیولې ده او ورته دا وایي چې په دې وجه باندې بچي نه کېږي، تاسو هغه هر څه پرېږدئ، نږدې یو تکړه هومیوپیتیک ډاکټر وګورئ یا حیدر مومند هسپتال وزټ کوئ. انشاءالله هغه ورځ به لرې نه وي چې ستاسو به هم پریګننسي ټیسټ پازیټیو راځي.